زه چې د سړېرو ګلابات یم. ها. لندن کې شیخ ادریس صاحب سره زموږ ډېره زیاته مینه محبت و. او بیا چې کوم دی حزب الله جام حقاني صاحب مرید یم. داسې خلکو سره مینه محبت ساتل پکار دي ځکه چې دوی زموږ د ښو کوشش کوي. بدو ته چې کوم دی موږ نه دغه کوي. خو لندن کې زه د حکومت نه فیل کوم، خواست کوم چې زموږ چې کوم دی دا قاتلان ولې نه ګرفتاریږي. خو هغه ایس ایچ او صاحب دی، کو ډي پي او صاحب دی، کو آی جي پي دی، که سپریم کورټ د طرفه خبره وي، که عدالت د طرفه وي، بیا چې کوم دی موږ اور ته مردان کړو. خو خالي دونه وکړي چې موږ ته خپل قاتلان په حواله کوي، ځکه چې موږ خپل مشر په اډر کې یو. مشر موږ ته اډر نه دی راکړی چې تر کومې پورې زه لا اوس هم په دې چوک کې موجود یم. او د هغه خبرې قسم مې دی په خولې چې ما ته را یادېږي په ژړا شم. هغه دونه ښکلې لهجه چې کوم دی د چا هېڅ بد نه و کړي، خو ته راځې او بیا یې وژنې. او بیا چې کوم دی قاتلان ورک دي. قاتلان چېرته لاړه؟ مفتي سردار علي حقاني دامت برکاته هغه قاتلان چېرته لاړه؟ د حسن جان رحمت الله علیه قاتلان چېرته لاړه؟ داسې چې کوم دی شهید ریحانزیب چې کوم دی قاتلان چېرته لاړه؟ مولانا خانزیب قاتلان چېرته لاړه؟ مفتي ګوهر صاحب چې کوم دی بار بار بیان کوي د هغې خلافت زه نه کوم. الان کې هغې وایي چې بې کسه ځکه یو چې مشران هم بې غیرت دي، بې کسه ځکه یو چې موږ بې غیرت یو. د خپل ځان جواب په خپله نه شو کولی. الان کې ما نن وکتل په چارسدي چوک کې خلک بیا هم راغلي. تاسو په سوشل میډیا هم چپ یې، تاسو پسې خلک کنځلې کوي او تاسو ولاړ جواب نه ورکوئ، او تاسو له به صرف دا یو تاڼه درکوي چې دا د دین دی او دا د دین دی. هغوی هم کنځي، ستاسو مشران هم کنځي. انشاءالله تعالی جواب په جواب ورکو، ډب په ډب ورکو. خو نن کې دونه وکړي چې مولانا صاحب موږ ته اډر وکړي، او بیا چې کوم دی مولانا صاحب ته هم دا فیل کوو چې تاسو مه چپ کېږئ. پنجاب کې چې کوم دی د یو اوښ د غوښې چې کوم دی قیامت وي، او چې کوم دی د پښتون د وینې قیمت نشته. دا ولې قاتل کېږي؟ په کومه خبره باندې حق وایي؟ په دې خبره باندې چې کوم دی د قتلیام کېږي، د چا کور ته نه دی ودرېدلی، بل څه چل نه دی شوی. بیا هم الان کې زه دې ته وایم خو تاسو ډېر زیات ووایئ. سټوډنټان چې کوم دی تاسو سکول ته څونه صفا خلک لېږئ، الان کې مونږه فوز بیګي بیا هم علما ته الله جوړوي، بیا به هم ستاسو بچو ته مو قرآن ښایو، بیا به مو ته حدیث ښایو، ځکه چې رسول الله مبارک کاڼو غزارونه په طایف کې شوي دي. خو بیا هم چې کومه دی هغه دا بددعا نه ده کړې، بیا به هم چې کومه دی دا زموږ زړونه دي، بیا به هم د دې بچو ته قرآن ښایي. خو خالي دونه وکړي چې موږ ته قاتلان وښیي. اسلام چې څه سزا وه هغه به ورته میلاوي.